صدر اجلاس د قومي وطن پارټۍ د ضلعي چیرمین کیسر جمال خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبې جنرل سیکرټري ډاکټر فاروق افضل صاحب د قومي وطن پارټۍ د وطنپال استادانو مشر فلدیان خان دلته کې موجود د قومي وطن پارټۍ د پی کې 63 سابقہ امیدوار یحیی جان خان د پی کې 66 سابقہ امیدوار الیاس خان جاوید خان او ما ته مخامخ ناست د شبقدر تحصیل د چارسدی تحصیل د تنگی تحصیل د پارټۍ مشرانو عہدیدارانو د یونین کونسل د ویلیج کونسل مرګرو د وطن پال یوتھ ارګنایزیشن مرګرو السلام علیکم. د ټولو کې اول خو ستاسو ټولو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو راله او په دې تعزیتي ریفرنس کې هم شریک شوئ او سره د پارټۍ د پرمختګ لپاره چې کوم تجاویز مونږ غوښتي وو په هغې کې تاسو ټولو حصه واخیستله. اسد خان د قومي وطن پارټۍ د صوبې سینئر وایس چیرمین و څنګه چې ډاکټر صاحب وویل ټول عمر د دې سیمې په سیاست کې یو اهم کردار ادا کړی، خاص کر پروګریسیو پالیټکس کې یو اهم رول پلی کړی، ډېر لوی جدوجہد کړی او بیا خاص کر د دې ریجن په سیاست باندې د هغه نظر د هغه تجزیه زما خیال دی چې ډېر کمو خلکو ته دا دغه حاصل وي چې هغه ته کم عبور حاصل و په دې باندې. ما ته یاد شي چې د 2010 په آخر کې یا د 2011 په شروع کې زما لومړنی ځل اسد خان سره ملاقات شو او هغه چې کوم د هغه وخت سره چونکې لا مرجر نو شوی نو د قبایلي سیمې چې کوم ستونزې وي دا غځي د خلکو چې کومې مشکلاتو په هغې باندې چې د هغه کم نظر او د هغې علاقې په تاریخ باندې چې هغه کم تجزیه کوله نو ډېر کم کسان ما داسې کتلي وو. بیا خاص کر د افغانستان او بیا د پښتنو په سیاست باندې هم د هغه ډېر ښه نظر و. اسد خان دا خبره ما د خیبر کې د هغه په ریفرنس کې هم کړې وه او دلته کې هم کومه چې زمونږ دا کم وطنپال مونږ د خپل د وینګز دا نوم ساتلی دا تجویز اسد خان ورکړو
دا هم یو دغه ورته ووایه چې یو کوینسیډنس دی چې په 19 اکتوبر 2011 کې اسد خان په پیپلز پارټۍ شیرپور کې شمولیت اختیار کړو او په 2012 کې په 19 اکتوبر باندې د قومي وطن پارټۍ بنیاد وکړي. داغه خدمات داغه هلې ځلې مونږ کلم نشو هېرولی. داغه د خاندان سره مونږ د همدردۍ اظهار هم کوو. زمونږ نور دلته کې چې کوم ښه ملګري پاتې شوي د پارټۍ ډېر ښه ملګري په دې دوران کې چې کوم وفات شوي که هغه د معشوق خان په شکل کې دی که هغه د زیاد میاں صاحب په شکل کې دی داسې نور ډېر زمونږ ښه ملګري دغه دي د هغوی ټولو زمونږ د هغوی خدماتو ته سلام هم پیش کوو او دا عهد ورسره کوو چې هغوی چې کومې هلې ځلې کړې وې کومې منډې تړې والې وې هغه سلسله به مونږ مخکې بوځو به او د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور دا قافله به مخکې بوځو به. عزتمندو دلته کې د دې موجوده حالاتو باندې خبرې وشوې د پارټۍ په حوالې سره مو شوې او دا څه چې روان دي په هغې په حوالې سره مو شوې. که وګورو نو بعضې ملګرو کې به لږې ډېره مایوسي وي خو زه ورته دا ویل غواړم چې سیاست کې حالات هر وخت یو شانتي نه دی کې سخت هم راځي دی کې ښه حالات هم راځي. چې سړی خپل محنت کوي همت نه بایلي نو د هغې ضرور صله میلاویږي. دا څه چې وشو په دې الیکشن کې یا د 2018 په الیکشن کې الیاس خان هم هغې طرف ته اشاره وکړه چې د هغې نه زما خیال هر څوک خبر دي. عجیبه خبره خو دا ده چې چا ګټلې ده هغوی ته مې اعتراض دی او چې چا بایللې ده هغوی ته مې اعتراض دی. 2018 کې چې کله د هایبریډ رژیم تجربه وشوه مونږ هغه وخت کې وی چې د دې نتیجه به ښه نه راوځي. هغه تاسو ولیدل چې کوم د ګرانۍ لهر راغی کوم طریقې سره چې زمونږ ملک په ټولې دنیا کې آیسولیټ شو هغه د ټولو مخامخ دي. بیا مونږ به دا هغه وخت کې وی چې نورې تجربې نه دي پکار خو د بدقسمتۍ نه چې هغه خلک چې کوم پکار دي چې هغه د سیول حکومت او د پارلیمان په پالیسو باندې عمل کوي نن هغه خلک چې دی هغوی په پالیسۍ سازۍ کې ټول اختیار اخیستلی دی او د هغې نتیجه دا ووتله چې زه دا یو لحاظ سره ګڼم چې په دې وخت سره ټولو کې زیات ضرورت دا دی چې د جمهوریت لپاره دوباره جدوجہد دې وکړی شي او جمهوریت ته اول بحال کړی شي ځکه چې حکومت هم د خپل مرز دی اپوزیشن هم د خپل مرز دی حکومت لم سکرپټ ورکوي
اپوزیشن لم سکرپټ ورکوي، دواړه یو بل سره جنګوي او د هغوی دا خیال دی چې په دې طریقې سره به مونږ عوام چې دی دوکه کړی شو. زه ورته دا وایم چې د دې نتیجه به ښه نه راوځي، د دې نتیجې چې دی د هغې نقصان چې دی هغه دې ملک ته راوځي، دې خلکو ته به راوځي. دا د مسلو حل نه دی. نن که تاسو وګورئ ډېرو خلکو دا دعوې کولې چې الیکشن به وشي استحکام به راشي. نن هغه استحکام موجود نه دی. نن د الیکشن نه پس ته په عدم استحکام کې، سیاسي عدم استحکام کې نور هم اضافه شوې ده او د هغې اثر په معاشي حالاتو باندې هم راځي. نن ضرورت د دې دی چې دا د 1973 د آئین چې کوم مونږ وایو چې په هغې باندې دا ملک چلېدل پکار دي، نو زه د پاکستان د ادارو ته وایم چې اول تاسو تسلیم کړئ او تاسو په عمل درآمد شروع کړئ. عوام خو یې مني، هغوی خو یې تسلیموي، هغوی خو په عمل درآمد کوي، خو ټولو کې اول پکار دی چې تاسو دې باندې عمل درآمد شروع کړئ. بیا د پارلمان بالادستي چې ده دا یې د ټولو مسلو حل دی. کائن کې وګورئ نو هغې کې پالیسۍ جوړول، قانون جوړول، آئین کې ترمیم کول دا د پارلمان کار دی. په هغې باندې عمل درآمد لپاره هغه فوج دی، بیروکراسي ده او د هغې نورې کومې ادارې چې دي دا ټول د هغې باندې عمل درآمد لپاره دي. نن د بدقسمتۍ نه هغې خلکو د ملکي سرحدونو حفاظت، ملک کې دننه امن و امان قایم کول چې دی هغه ذموارۍ وروستو پاتې شوي دي او کم کار چې نه دی، کم کار چې د عوامي نمایندګانو دی، کم کار چې د سیاسي لیډرانو دی، هغه کار هغوی شروع کړی دی. نن دغې د وجې نه چې دی دا ملک د مشکلو حالاتو نه نوځي. دغې د وجې نه باوجود چې د دې چې زمونږ ملک کې ډېر لوی پوټنشل شته خو هغه د مشکل صورتحال نه نوځي. نن ضرورت د دې دی چې هر اداره چې ده هغه په خپل دایره اختیار کې دننه کار دی کوي او د هغې کې دننه د آئین مطابق دی چلی. د پاکستان سیاسي تاریخ ته وګورئ نو بل هم یو عجیبه خبره مخامخ راځي. که تاسو وګورئ نو دا نن د یو دوو ادارو په منځ کې یو ټکراو شروع دی. دا ادارې چې کله یو ځای شي نو هغه هم د هغې نتیجه هم ښه نه راوځي، ځکه چې اکثر دا چې یو ځای شوي دي نو د هغې نتیجه مارشالله راوتلې ده او مارشالله له هغوی سپورټ ورکول چې دی د هغې په دغه کې راوتلي دي او چې اوس یو بل سره په جنګ دي نو زما خیال دی د هغې نتیجه به هم ښه نه راوځي. عزتمندو، دې سره سره یو ډېر څه مودې نه که وګورئ نو یو پروپاګنډم شروع شوې ده او پوره باقاعده د هغې یو دغه شروع شوی دی چې یاره د 18 ترمیم چې دا واپس کول پکار دي. بیا ورسره دا خبره کیږي چې یاره د NFC ایوارډ کې چې دی صوبو له چې کم زیات پیسې ورکړې کیږي دا هم واپس کېدل پکار دي، ځکه چې دا ملک په دیوالیه ځکه شو چې زیاته صوبو ته پیسې میلاو شوې. زه هغوی ته دا ویل غواړم چې کله مرکز ته زیاتې پیسې میلاوېدې نو په هغه وخت کې دا حالات همداسې یو، خو بنیادي طور باندې که 18 ترمیم شوی دی
نو دا که تاسو وګورئ د 1940 د پاکستان ریزولوشن چې و هغې کې هم د صوبایي خودمختارۍ ذکر و او بیا په 73 آئین کې هم چې دی که وګورئ نو د هغې هم د صوبایي خودمختارۍ چې دی د هغې مین هغه یو سوچ د هغې په شا و او سره د صوبو له وسایل ورکولو چې کومه خبره کیږي د هغې خلاف چې کوم خبرې کیږي نو زه ورته دا ویل غواړم چې دا خو هم دې لپاره 8 ترمیم راغلی و او د صوبو د حق لپاره مونږ اواز ځکه اوچت کړو چې مونږ دا خیال و چې وفاقي حکومت هغه عمره د صوبو مسایل نشي حل کولی هغوی توجه چې ده هغه د یو مخصوص علاقې طرف ته ده او نن که مونږ وګورو چې یو صوبه زیاته ترقي کوي او خیبر پختونخوا او بلوچستان پسمانده پاتې دي نو دا د هغې پالیسو او د هغې خبرو نتیجه ده نن مونږ ورته دا ویل غواړو چې د 18 ترمیم باندې هغه شانتې پوره عمل درآمد په دې نه دی شوی چې په کار دا وه چې کومې محکمې د هغې لاندې چې ختمې شوې او صوبو له ورکړی شوې نو په کار دا دی چې هغه له وفاق نه بیا ختمې شوې وې تاسو وفاق کې همغه محکمې همغه شانتې وساتلې او صوبو ته هم وایه چې یاره صوبه هم دې دا بوج اوچت کي نو دا داسې نه کېږي تاسو ته به دا دغه کول وي چې د اختیار چې دی دا به صوبو له ورکوئ نو هله به صحیح طریقې سره دا ملک ترقي کولی شي هغه مضبوط وفاق مضبوط پاکستان سوچ چې دی هغې خو دیجی ته رو رسولو چې دا کم ځای کې نن ولاړ یو اوس دا سوچ پکار دی چې دا ټولې اکایانې چې دي دا د یو برابر حیثیت لري او یو شانتې چلول غواړي پاکستان کې آباد ټول قومونه چې دی هغوی ته خپل حق ملاوېدل پکار دي او هغوی په فیصله سازۍ کې هغوی ته اختیار ورکول پکار دي نو هله به دا ملک ترقي کوي بیا دغې سره که موږ وګورو نو نن که زمونږ دې صوبې سره چې څه کېږي دا درېیم ځل شو یو صوبې پسې زمونږ دا صوبه یو پارټۍ پسې زمونږ دا صوبه لیکلې ده دا د عوامو په دغه نه ده خو چې کومو خلکو دا الیکشن کې منیپولیشن کړی دی دا د هغوی د پلان حصه ده په دې الیکشن کې دې شي له هوا ورکړه چې دا ووټ د دغې پارټۍ په حق استعمال کړي چې کم کس جیل کې پروت دی چې هغه به راوباسو خو که ګورئ نو 3 میاشتې تېرې شوې د هغه د وتلو خو پته نشته چې څه حل راوځي او که نه راوځي خو په غنمو په اګیستلو کې 15 اربه روپۍ ضرور جوړ کړی شوې او په هغې کې دا ټول ایم پي ګان چې دي دا ملوث دي بیا سره که تاسو وګورئ نو امن و امان صورتحال هم ورځ تر ورځه خرابېږي لګیا دی ما سره اوس الیاس خان دوی ناست و د شب قدر په حالاتو هم خبرې کولې نو هلته کې چې کوم طریقې سره غلاګانې شروع دي او کوم طریقې سره چې ټارګټ کلینګ شروع دی دغه شانته که مونږ تنګي کې وګورو نو همدغه حل دی او په 400 کې همدغه حل دی او په ټولې صوبې کې دغه حل دی دغه طرف ته توجه نشته چې واک داسې خلکو له ورکړی شي چې هغه په خپله بتې ورکوي نو د هغوی نه به مونږ څه تمه وکړو چې د خلکو حفاظت به وکړي چې دا حل شي
چې یو سیشن جج اغواشي او صوبایي حکومت را پاسي او داغه په ځای تاوان ورکوي او هغه را خلاصوي، نو بیا دلته کې یو غریب به بیا څه تمه لري چې زما حفاظت به څوک کوي، زما تحفظ به څوک کوي. د هغې ریاست ته به بیا موږ څه تمه لرو. عزتمندو په دې باندې غور کولو ضرورت دی. نن د داسې سیاسي قیادت ضرورت دی چې هغه زموږ په مسلو پوهېږي او دا همت هم لري، دا ویژن هم لري چې هغه زموږ مسایل حل هم کړي. دا په دې نه کېږي چې یو کس به راشي او په جلسو کې به ځان نه سلطان راهي جوړ کړي او تقریرونه به وکړي او دمکی به ورکړي او وایي به چې یاره مسلې به حل شي، لوډ شیډنګ به دې سره حل شي، صوبې ته وسایل دې سره ملو شي، دغې سره دا مسایل نه حل کېږي. دا چې د دلایلو په ذریعه د سیاسي حکمت عمله په ذریعه به د عوامو مسایل به هم حل کېږي او د صوبې حق به هم ګټل کېږي. زه دا ګڼم چې اوس نور هم دا ضرورت دی چې د پښتون قوم پرست سیاسي ګوندونه چې دی چې هغوی خپل کردار ادا کول شروع کړي، ځکه چې دا قوم دا زمونږ ولس دا مونږ کم از کم نشو پرېښودی، دا هم نشي کېدی چې د بعضې خلکو په شانتې خپل رهایش بدل کړو، د بلې صوبې نه لاړ شو او ودرېږو او ځان پارلمان ته ورسو. نه، مونږ چې دی که الیکشن کې ګډو که بیلو خپل خلکو سره به ودرېږو، خپل عوامو سره به ودرېږو، د خپل مشرانو سره به ودرېږو، د خپل ځوانانو سره به ودرېږو، د خپلو میندو خویندو سره به ودرېږو. عزتمندو تورې تیرې ډېرې نه پاتې کېږي، د ظلم شپې چې دي هغه هم ډېرې نه پاتې کېږي. د هر سخت وخت پسې راحت وي، خو د هغې لپاره همت کولو ضرورت دی. د قومي وطن پارټۍ کارکنانو کې زه هغه صلاحیت وینم، زه په هغوی کې هغه جوش و جذبه وینم، خو د راپاڅېدلو ضرورت دی. نن نه زه خپل ملګرو ته هم وایم، دا خپل ټول کارکنانو ته هم دا درخواست کوم چې نن نه به راپاڅو، د عوامو په سر به لاس ایږدو، د هغوی د مشکلاتو تپوس چې دی هغه که نور څوک کوي او که نه کوي، قومي وطن پارټۍ کارکنان به یې ضرور کوي. کیسر خان ته مې دا درخواست دی چې درې واړو تحصیلونو کې ماله بیل بیل میټینګز کېدی چې دا تنظیمي کمې دي خامې دي چې دا هم ټیک کړو، او سره دا کومه ګراني چې مونږ ته ښکاري چې دې بجټ کې به راځي او په هغې کې نورې داسې کمې حربې چې استعمالېږي چې هغه به د صوبایي خودمختارۍ خلاف وي، د هغې خلاف به م آواز اوچتو. دا کم کرپشن چې دلته کې روان دی د هغې خلاف به م آواز اوچتو، او دا کم ظالمانه لوډ شیډنګ چې روان دی د هغې خلاف به م آواز اوچتو. به عزتمندو زه یو ځل بیا د قومي وطن پارټۍ کارکنانو ته هم سلام پیش کوم، د اسد افریدي او د هغوی په شانتې نور چې زموږ کم مشران دي د هغوی جدوجهد ته هم سلام پیش کوم، او دا تمه لرم چې تاسو ټول به همت نه بایلئ، څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په مشکلو حالاتو کې راپاڅېد او د دې قوم رهنمایي یې وکړه، څنګه چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په سختو حالاتو کې په دھماکو کې په دهشتګردۍ کې راپاڅېد د دې قوم رهنمایي وکړه، دغه شانتې به نن هر یو کارکن د قومي وطن پارټۍ چې دی هغه به راپاڅي به او خپل کردار به ادا کوي. به ډېره مهرباني، ډېره مننه.